السلام علیکم. څنګه چې تاسو پته ده چې تقریبا نن د منګل په ورځ باندې په کوټه کې د اف سی هډ کوارټر خواته چې کومه دماکه وشوه، نو په هغې کې تقریبا ډېر دهشتګرد څلور پنځه کسان دا یې وژلي دي، مړه دي. او دا چې ینګ دنګ هلکان دي، څه د ټي ټي پي دي او څه د بیلې فتنة الخوارج هندوستاني چې کومه دي دا پکې دي. نو په دغه جوګله کې چې کومه دی څه کسان زخمیان هم دي، څه شهیدان هم دي. الله تعالی دې دغو شهادت قبول او مقبول کړي او زخمیان دې الله پاک صحت عاجله کامله مستمره ورکړي. خو چې زمونږ سیکورټي ادارې هغه هم محفوظ نه دي، زمونږ پولیس محفوظ نه دي، زمونږ عوام محفوظ نه دي، زمونږ مدرسې محفوظ نه دي، زمونږ جوماتونه محفوظ نه دي. نو بیا موږ اخر ګیله د چا نه وکړو چې نه زمونږ پوځ محفوظ دی چې هغوی زمونږ د حفاظت لپاره چې کوم دی هغه ولاړ وي. لهذا دماکه چې شو ده نو زمونږ زړه به ډېر سخت خفه دی. الله دې زمونږ په دې ملک کې او خصوصا په ټولو مسلمان ملکونو الله پاک امن راولي، ځکه چې امن د ژوند اولی سخت او انتهایی ضرورت دی. نو الله دې وکړي چې زمونږ په دې علاقه کې او خصوصا په دنیا کې او مسلمان ملکونو کې امن راشي، ځکه چې موږ د پښتونخوا عوامو واړه ګیرې نه وې، لارې 27-28 سال ته راورسېدو، خو موږ چېرته داسې ورځ ونه لرله چې دماکه نه وشوي. خو چې سهار پاڅو ماسپښین مو باګ له وهو نو خامخا چېرته دماکه شوي، چېرته دهشتګردو اټیک کړی او چېرته څه او چېرته څه، نو چېرته هم د خوشحالۍ خبر ونه لرلو. نو الله دې زمونږ په حال رحم وکړي او الله دې ټول مسلمانانو په ملکونو کې امن قایم او دایم کړي. وما علینا الا البلاغ.